السلام علیکم ملګرو. دا د خانوزۍ مین چوک دی، دا کوم سټوډیانې دري لاویګنان دري. دغه د خانوزۍ ولس د ځوانانو دا روډ بند کړی دی د هر طرح د ټریفیک دپاره. موږ به حال ځین وکړو چې دا پر چی چې دوی بند کړی دی او د دغه وجه څه شی ده، دا څه پروګرام دی دلته د ټوډیانو ډریوران او د دغه کومه عمله د هغه د لیوه لاړه ده. موږ به حال ځین وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق خان ستړی مشي څنګه یې شی؟ دا روډ خو د خانوزۍ د ولس ځوانان دي اول چل تی بند کړي. تی ولې بند کړي دا روډ؟ دا روډ موږ په دا وجه بند کړي، دلته کیو آر اف والا راغلي دي. د کیو آر اف یو بنده دی، یو کیو آر اف والا غسی دي کوټله کوټله چې دلته راغلي دي زموږ کمپنۍ له. دغه کیو آر اف چې دلته په غره کې دی؟ هو دغه کیو آر اف صحیح دلته راغلي دي ساده وردی کې دلته راغلي دي چې کوټله یو ملګری دی. نو کوټله من شي سیال کړی دي چې کرایه څو ده. نو د مېرمن شي ورته ویل دي چې کرایه 1500 ده. کیو آر اف والا بیا ورته ویل دي زوی هم 400 دیته، زوی هم 400 دیته. دمکۍ ورکړي دمکۍ ورکړي. غنی دالته بدام بینک زموږ ډریور دی، غنی استاد راغلی دی چې آپ زوی کس کو بولتے ہیں؟ نو دو ورته ویل چې زوی هم آپ کو بولتے ہیں. ٹھیک سو. نو دوی ورته ویل چې زوی ہمارے پٹھانوں میں جو ہے زوی کے بعد جو ہے یہ بہت وہ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ میری ماں جو ہے آپ کی بیوی ہو گئی، بد بیوی نا. تو یہ جو ہے غلط بات ہے جو آپ کر رہے ہو. اس نے پھر بھی زوی بولا. صحیح ہے. تو غنی نے ان سے کہا تھا کہ 500 روپے دا هر یو ورکوي. دور نه زه 1500 نه در کوم، زه 400 در کوم. په دا مابین کې د خپل ملګري راوغوښتل، خپل ملګري رالو په ساده کیو آر اف والا ساده وردی کې. کیو آر اف والا موږ نو په خبر چې دا کیو آر اف والا په ساده وردی کې، په ساده وردی کې موږ ته معلوم نه و چې دا انتظامیه ده که دغه خلک. نو هغه چې رالو دی یوړی په ګاډۍ کې کښېنوئ، دلته زنانه په ګاډۍ کې ناسته، زنانه یې د ګاډۍ راته څکله، ای بله زموږ ګاډۍ هم بوتله. دا زموږ د کمپنۍ بېعزتي هم وکړله، زموږ د علاقې بېعزتي یې وکړله، زموږ د دا ګرد ولس بېعزتي یې کړې. مطلب ستی پیغام دا دی چې په دا معامله کې د ولس ګرد راووځي. دا کیو آر اف ته له دې ځایه ولاړ چې ختم دی. دا دلته بدنامي پرې ولاړ کړې ده. دا دلته وروره دا زموږ د ګردې علاقې زموږ د ګردې علاقې مسله ده. دلته کیو آر اف میو آر اف نه چلوي. دلته زموږ خلکو خپل لیوز والا او امن امانو دوی چې راغلي دي وروره دلته مسلې پېښ شوي. هره ورځ مسلې په ساده وردۍ کې ګرځي لکه غونډګان غونډګردي شي. اخره مطالبه څه ده؟ موږ اخر مطالبه دا ده چې دا کیو آر اف ته له دې ځایه ختم شي. دا د ولاړ شي، دا دلته نشي چلېدلی. بل دلته کوم یو ډریور ولاړ دی، هغه د یو خپل معلومات له موږ سره شیر کړي. یاره معلومات خو نو دغه دي دا د کیو آر اف والا یوار مقصد چمبر دا کلی په کوڅو کې بل ګرځي. د دوی چې دلته کم کار دی خپل کار سره تعلق وساتي. موږ دا بیا چې د وردی په غاړه موږ د عزت کوو چې په ساده وردی کې راشي چې ګر سره ډي سي سي موږ عزت نه کوو. په ساده وردی کې موږ د هیڅ هغه نه منو. د وردی په غاړه کې د په قانوني طریقه باندې راشي موږ د هر خبره چې د موږ ورسره منو. مګر ته په ساده وردی کې راغلی درې څلور د په پښو راکښ کړي او موټر کې راکړي ساته بوتې ساره د ډریور ویستي. دا شیان دلته سوي دي. ساره د ډریور حلال کړي، سار به دا زموږ موټر خلاص او بیا به موټر بیا پر دا کوي چې زه به تا ته 400 کرایه درکړم. زموږ 500 کرایه مقرره ده راکوې به که نه یې ورسه بیا کنده په 100 روپۍ وړي په 100 روپۍ ولاړ شي. نو له ځکه زموږ دا خواست دی ایسیزه له ډیسیزه چې دا کیو آر اف ته خپله کار سرکار وساتي، مګر تر زیاتوب کار په زیاتوب کار موږ د ولس ځوانان یې دلته نه برداشت کوو. د ولس خو په غره کې هم له دوی زګیله ده چې دلته غیر قانوني دوی راغلي دي. یاره دوی خو غیر قانوني، دوی که په قانون راغلي وای دوی به خپله کار سرکار رایه، دوی به د کلي په کوڅو کې په بازارو کې د شپې دروځي په ساده وردۍ کې نه ګرځېده. مطلب دا نه موږ چې په دا ډریور چې ورلو دی نه تاڼې له وړی وو، نه د ایسي ځای له وړی وو، نه د تحصیلدار ځای له وړی وو. د ګر کلیام بدماشي ده، کلیام بدماشي یې کوله. ته ګورې چیرې وړی دي دا زموږ ډریوران به خبر سوي دي، بیا دوی پیدا کړي دي چې خلک پر له خبر سو دوی دا ډریور ښکاره کړي. مطالبه څه شي ده؟ موږ اخره مطالبه دا ده چې کیو آر اف ته دا ځای کې ولاړ شي. موږ لیوز ښه به زه به سره بیاو دغه دا د خلکو شکایتونه ته یې واورېدل چې دلته کیو آر اف په قول د دوی کومې بدماشۍ شروع کړي دي. دغه روډ بند دی فلحال، دا ګاډیانې ولاړې دي. دا د خانوزۍ مین چوک دی. د دوی یو ډریور غیر قانوني طور پر وړی دی، بیا یې څه دلته بېعزتي مېزتي هم کړي دي د په قول د دوی.